الله الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سورہ علق شروع کو. علق یو لفظ راغلی دی په دې صورت کې ترجمه به درته کوم. خدا راواغستی شو بطور نوم دی صورت ته کېښودل سورہ علق شو. مکی دی د هجرت رسول الله نه مخکې نازل دی. تعلق د بکی زندگی سره دی. توحید ثابتول، رسالت ثابتول، صداقت القرآن ثابتول او بعث بعد الموت ثابتول موضوع ده. بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ اولولا باسم ربک نم د خپل پروردگار الذی خلق اغه ذات چې مخلوق پیدا کړی دی او خلق الانسان من علق او خاص کر انسان پیدا کړی دی دا یو ساس کی ویني نه. دا بالکل لومبنی حصہ د وحی چې الله تعالی د جهالت د مینار د ماتولو د پاره او د توحید د مینار د قائمولو د پاره الله د وحی شروع کولا په جناب رسول الله نو افتتاح د دین شوی دا. اقرأ باسم ربک. نبی علیہ السلام چې کله یو کال پاتې شو، شپږ میاشتې پاتې شوې په څلوېښتو کالو کې چې نبوت به ملاویږي، نو پیغمبر خدا ته ځان لوالی خوږ شو. نو ته و غار حرا کې به چیلي ایشتلې، اول ته به ریاضت کو، د الله عبادت به کو څنګه چې ورته الله ښودلی و. او دا و او بیا ورته جبریل راغی او جبریل په غېږ کې ونیو. بخاري حدیث دی. زور یې ورکړه، وی ما ته تکلیف ورسید یا زمانه هغه ته تکلیف ورسېده او ما ته ویل چې اقرا او ما ورته ویل چې ما نه بېکارین. په دویم ځل بیا زور راکړه، بیا راته وویل، ما ورته بیا وویل چې زه قاري نه یم، او په دریم ځل راته وویلې او بیا ویل چې وایه اقرا باسم ربک الذی خلق. وایه لوله پیوست نوم د خپل رب سره، هغه ذات چې مخلوق پیدا کړی عام او خاص کر انسان پیدا کړی دی د علق نه. د علقه دا جمع د علقتون ده. دا ساس کی د نطفه وي، نو دا نطفه په 40 دن کې د دینا یو ساس کې د وینې ساس شي ټینګ. علقه اصل کې د جوورې ته وایي. چېرته په جبو کې کار مار کړی که نه، جبه کې چې کار کوي نو په خپه پورې ور یو شی نښلي او وینه به هم درنه راکاږي، ته علقه وایي. مونږ ورته په پښتو کې جووره وایي. نو دا د جوورې لکه څنګه جووره په خپه پورې نښلي، نو دا ساس کې دقسې د مور په رحم پورې ونښلي، کلک شي ورپورې. او بیا هغه ادوار پرې تېرېږي، د علقې نه مزغه شي او د مزغې نه عظام هډوکي شي او پس د هغې نه پې الله پوټه کې غوښه راکاږي او بیا پکې الله تعالی روح پوک وهي، نو انسان ساز شي. ته یو ساز کې اوبو ته وګوره او بېکاره شي، جامو باندې هم نه برداشت کې، په بدن هم نه برداشت کې. او د هغې نه انسان څونه ډولې انسان چې تمامې دنیا نه د تمام مخلوقاتو نه ښایسته انسان دی. اقرأ لوله وربک الاکرم. رب ستا عزتمند دی او رب ستا عزت ورکوونکی دی. الذي هغه ذات علم بالقلم چې تعلیم یې ورکړی په ذریعه د قلم باندې. د قلم په ذریعه باندې ډېر لوی فایدې د علم دي. دا کتابونه به نه وی، دا لیکونه به نه وی، دا د مشرانو اقوال به موږ ته نه، مره حدیث به موږ ته نه رارسېدی که دا لیکل نه وی. علم الانسان ما لم یعلم. پوه کړی الله انسان لره په خبرو چې انسان پې نه پوهېده. کله داسې نه وه پکار. ان الانسان لیطغی. یقینا انسان سرکشه کېږي. انسان سرکشي اختیاروي. دا کله ان رآه استغنا، کله چې ویني ځان لره بې پروا، چې کله دی پوه چې زما چاته حاجت نشته او زه په خپل کور کې پوره یم، ای چاته مې ضرورت نشته، نو دی سرکشه کېږي بیا. ان الی ربک رجعا. یقینا رب ستا ته واپسي ده. ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارأيت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم با
په مسجد حرام کې کعبې سره به مونځ کوو. نو ابو جهل به په دې باندې ډېر زیات تندیت راوو او ډېر زیات به خفه و. یو ځل یې ویلي ملګرو ته ابو جهل د دې امت لوی فرعون هغه ملګرو ته وایي که دا ځل مې دا سړی ولید که نه او دی په سجده پرېوته نو پرې سټ په ورته خپېږدم، پرې سټ په ورته خپېږدم. یو ځل دا ملګري غونډګان ورسره رالل او نبی علیہ السلام په شیده پروت دی، دی لاړ اوس خپه اوچتی چې خپه پرېږدي او ناڅاپه ریوس ګیرې ولګو دا چلې وکړو شا په شاله. ملګرو ویل دا در باندې څه وشو؟ ویل د دې سړي او د خپل منځ کې مې داسې یو خندق ولیده د اور نه او داسې وزرې مې ولیدې دي داسې شیونه مې ولیدل وایي د هغې نه په شا لاړو. نبي اکرم وفرمایل که د ماله ګوتې راوړی وی نو زبانیه پرشتو به لاسونه خپې خپې کړی په هوا کې او دا خپې او لاسونه به یې له ځان له کړي. نبي علیہ السلام یو ځلې دغه وکړو مونځ کوي دی راغی ته بیا دلته ولاړې په مانځه باندې ویل درشه ماړه او وایي ښه ته په ما دباونه کې زه د دې وادي سردار یم او پلانې یم او ډیګرې یم. نو الله کې ته اشاره کوي ارأیت الذي ینها نه ګوري هغه بدماش ته هغه ابو جهل بدماش ته نه ګوري ینها عبدن چې بندی بنده زمونږه اذا صلی کله چې را بنده مونځ کوي دی زما په کور کې زما عبادت ته زما بنده نه پرېږدي. ارأیت خبر را کمالا ان کان الهدی کوي دا بنده زما په سمه لار باندې او امر بالتقوا یا دی حکم کوي خلکو ته په پرهیزګارۍ باندې. ارأیت خبر را کمال ته نه ګوري چې ان کذبا که دا بدماشو نسبت د دروغو کوي وتولا او اوړي د حق نه. علم یعلم ولی نه پوهېږي دا بدماش بان الله یرا چې یقینا الله دی ویني. کله داسې نه وه پکار لئن لم ینتهي که دا بدماش قلار نشو زما د بنده نه قلار نشو لنسفعن بالناسیة ناسیة کاذبه زبا خامخا ونیسم د لره په هغه تندي او اوربل د باندې چې تندی دروغجن دی او خاطئة تندی خطاکار دی وبنیسم د لره. هغه اصل کې ناسیه دي اوربل ته وایي چې په تندي باندې سړي کوم ویښته وي نو دې ته وایي ناسیه. نو زه به یې ونیسمه د دې ناسیې نه دا اوربل به یې ونیسمه او دا عرب به داسې کول او په اشعارو کې هم دا خبرې کړي دي چې کله هغوی اس به د واګې نه نیوه او کله دې ځای کې د اس غټ ویښته یې دې ځای نه ویل چې ونیولسي. نو الله وایي زه به ونیسم د لره ونیسم هغه اوربل د ده څنګه اوربل دی څنګه تندی دی ناسیة کاذبه دروغجن اوربل دی دروغجن دغه دی خاطئة او ګناه کوونکی دی قصدن. خاطئ په معنا د قصدن ګناه کوونکي باندې راځي او د دغه معنا خاطئ دا قصدن ګناهګار ته وایي او خطا دې ته وایي چې په کې په متفقه اتفاقا د سړي نه ګناه وشي. نو فلیدعو نادیا دا د ویلې چې ته کلاریږي نه محمد ته په ما باندې دباونه کې زه به خپل هم مجلسیان راغواړم زما د غونډګانو نه خبر نه وي هغه راغواړم او زه به تا ته دا وادي مکه به تا ته د خپلو معاونینو او مددګارانو نه ډکه کړم. نو الله ورته وایي فلیدعو نادیا دا بدماش دی راغواړي خپلو هم مجلسیانو غونډګانو را سندعو الزبانیه الله وایي زر دا چې راو به غواړو مونږه زبانیه پرشتو لره مونږ به زبانیه پرشتې چې الله وایي زما د غصې نه سازي دي. کله داسې نه وه پکار لا تطعه ګورې د دې بدماش ونه منې واسجدو سجده کوه الله ته واقتربوا نږدې که الله ته ځان. بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام
هي حتى مطلع الفجر سورہ قدر شروع کو دا لفظ قدر په دې اول آیات په آخر کې راغلی دی دا راواګي سیر شو دی صورت ته به توری نوم کې خو دی شو سورہ قدر او دا مکی دی د هجرت رسول الله نه مخکې نازل شوی دی دا صورت ډیر عجیب صورت دی او په دې کې چې کوم شپه راغلی دا لیلۃ القدر نو قرآن داغي خپل بیان وکړو چې دا غوره ده د زرو میاشتو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دربار کې یو ځل د دې خبرې تذکره وشوه چې په تیرو امتونو کې یو سړي 10 میاشتې جهاد کې لګولې وي 10 میاشتې او وسلې نه وي صحابه حیران شو رسول الله چې دا ناشنا خبره ده ته وګورې 10 میاشتې دې سړي مرتبه ته به څوک ورسي نو الله پیغمبر ته ویلي چې تاسو له ما یوه شپه درکړې ده یوه شپه او په هغې کې عبادت او په هغې کې د الله د رضا کولو کوششونه دا د زرو میاشتو د عبادت د غوره دي چې دا شپه پکې نه وي دا د لیلۃ القدر شپه ده ډېر لوی دغه لري دویم دا چې په دې شپه باندې فرشتې راکوزي او د دې وجې نه یوه نښه علماو د لیلۃ القدر دا پیش کړې ده چې سړی به په دې شپه بوږنېږي ځان سره په خپل ځای کې به نور کله به نه یارېږي په دې شپه به یره محسوسې دا یو نښه ښودلې ده او د هغې وجه دا ده چې فرشتې راغلي او د فرشتو هغه سام په سړي باندې راځي نو سړی ګبراویږي داسې او په دې شپه کې روح هم راځي جبریل علیہ السلام یا هغه نور یو بل قوم دی فرشتو سره روح ورته وي دا راځي او دا ځمکې ته راکوزیږي او د الله په اجازت راکوزیږي او هر کار د هغې د فیصلې دپاره راکوزي او داسې کار چې هغه د سلامتیا وي نو معنا دا ده راکوزیږي د هر کار د سلامتیا په دې شپه باندې فیصلې کوي په دې شپه د مرګ فیصله موشي د ژوند موشي لکه په دې شپه کې دای چې دا ولیکئ د پلاني سړي رزق شپږ میاشتې ولیکئ د پلاني 9 میاشتې ولیکئ د پلاني 11 میاشتې ولیکئ د بل 15 کمه 12 میاشتې ولیکئ د چا میاشت ولیکئ دې معنا دا ده چې د روزي مخکې نشته او دا حدیث کې راځي چې انسان المري چې خپل روزي ختمه کړي دیګي پرې باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی واده کوي کویدن کوي لګیا دې ځمکې علی پټي علی لوی معاملې کوي او د نوم د مړو په پیرس کې لیکلی شوی د 9 میاشتې روزي لیکلی شوې ده او د شپېتو د 40 کالو او د 100 کالو کیسې کوي او مسلې کوي او ځمکې په ګاڼه باندې علي هلکه دا وي په دغه باندې واخیستله د 100 کالو هلکه دا وي موږ د یو کم 100 کالو په دغه باندې واخیسته ته به یو کم 100 ژوندی یو ځل وایي حسن بصري درس کو د حدیثونو وی مرګرو ته ویل چې هلکه ویل چا ویل چې ملک الموت مړ دی خلک حیران شي دا دون لوی شیخ الحدیث او شیخ القرآن او دا څنګه خبره وکړه هغه ویل تعجب مه کوئ دلته توشتاکین نومې کاکا دی په دې کې بصره کې او د دجلې په غاړه باندې د شپږو او دغه د شپېتو کالو دی د شپږو شلو کالو دی د شپېتو کالو دی او د شپږو شلو کالو اجاره ځمکې یې واخیسته دجلې په غاړه نو که ده دا عقیده نه چې ملک الموت مړ دی دا یې عقیده نه وي نو دا کار به ده کړی وی دا موږ هغه کارونه کوو زموږ دا عقیده ساده شوې ده چې ملک الموت مړ دی ځکه رضا نه زیات کارونه کوو نو وای نو دا هغه خبره ده چې هر امر د سلامتیا دا په دې شپه باندې فیصله کېږي
نو پاکی معلومیږي چې په نور شپو باندې هغه نور فیصله کیږي او دلته کل امر سلامین دلته وقف مکوا نو هر کار د سلامتیا یا دلته په دې وقف وکا کل امر هر امر په دې کې فیصله کیږي او دا سلامون رستو کا سلام هیا دام یا داش پاټول د سلامتیا دا حتا مطلع الفجر حتا چې روخیږي سبا دا میاش دا شپه د دغه ماښام نه شروع شي او دا سبا د راختلو پورې دا منځ کې دا ټوله شپه ده دا ټوله رونه کول پکار دي په دې ټوله کې عبادت پکار دي دا یو ځل حدیث کې د بخاري حدیث دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله ښودلي ورووته اوس مرګرو په جومات کې شور ساز کړی دی دوه مرګرو پس خبره باندې خبرې ترخی شوي دي نبی علیه السلام ناغه ایستا الله یې نبی علیہ السلام ورته د خدای بندگانو زره وته ما چې ليله القدر شپه ته خیمه او هغه تاسو جګړه ساده کړو مان الله یې کو خپل کې بخیر او پای کې خیر اصل کې دا دی دا دې لپاره الله زمونږ نه پټه کړی دا په دې اتفاق دی چې په رمضان المبارک کې دا بیا په دې باندې ګڼ دلایل دي چې دا پرستانو لاسو کې او په درشتمه باندې با بعضې مشرانو قسمونه خوړل او په ویشتمه باندې به عبدالله عزیز مسعود قسم خور چې دا ده او صحابه وایي چې موږ دغسې یو شپه سهار مونځ کوو او باران شوی و او جومات د مدینې چې و نو هغه کیړو پرې پاسه نو لاندې جومات خټه و نبی علیه السلام دې پوزه مبارکه باندې دې تندي باندې خټې وې په دغه شپه باندې او په دې دا یو غټه نښه هم ښودلې شوې ده چې په دې شپه دا ستوري به منډې نه وي دا چې اسمان ته ګورئ دا ستوري یا شغلې به منډې نه وي او په دې سار باندې به د نور پازه چې کوم دی نو دا به ډېر زیات داسې مدمي تیز بني دا ټولې نښې ښودلې شوي دي خو چې در باندې زور شو نو ته به څه وې نو یوه ښځه وه خلک هسې ګپ لګوي وایي وارې خطا شو وایي زر په خاوند لاس کې وایي خدای سرو مولی دې ساز وایي خاوند یې سرو مولی ساز شو نو بیا غریبه خپه وه کاله پورې بیا پرې انتظار کې وه نو داسې ګپ دی ماده پرستی نه په دینی کارونو کې ماده ګوري د هر شي ته د مادې په نظر باندې ګوري نبی صلی الله علیه وسلم نه عایشې ام المؤمنین تپوس وکړ چې که دا شپه را باندې حضور شي او زه پې پوه شم نو څه به وایم نبی اکرم ورته دلته به رایي چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني عایشې ام المؤمنین ته نبی علیه السلام دعا ښیي ته به دا پرې شپه وې اللهم انک عفو اے زما ربا ته معافي کوونکی فاعف عني ما ته معافي وکې ته عفه ډېره خوښه ده دا همونږ وایو چې ګورې که د هغه شو د انځر د ګل سوال وکړه ښه انځر ګل شته د مار د خپو سوال وکړه او دا به د خلکو لوبې ویلې پرې پټو کې به خلکو لوبې ویلې ویل سوال د انځر د ګل کوه داسې به نه ویلې دا ټول د ماده پرستۍ وجې دي معنا دا ده چې دا د عبادت شپه ده دا د الله د راضي کولو شپه ده په دې شپه باندې دنیا په تندر مه لګوه بله شپه هم درکوي په دې د خپلو ګناهونو معافي د الله نه وغواړه بسم الله الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه سورہ بینہ شروع کو بینہ اصل کی دلیل تویلے کی برہان تویلے کی او دا مدنی رواگی سے شدادی صورت نم شو او مدنی دے دا حجرت رسول اللہ نرسو نازل شوے اہدافم دا مدنی صورتون پر شانتی ادا کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم پنم دا اللہ چبے اندازے مہربان زیاد مہربان دے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب
نو کسان چې کافران دي د اهل کتابونه ان یهود نصارا او والمشرکین مشرکان منفکینا جدا کیدونکي د خپل خیال نه حتی تأتیهم البینه حتی چې راغی دوی ته ښکاره دلیل. قرآن دا نه دی ویلي چې اهل کتاب او مشرکان منفکینا نو دو جدا کیدونکي د څه شي نه، نو هغه دا خبره وه چې دې یهودو نصاراو به دا ویلي په تورات او په انجیل کې دوی ته لیکلی شوي وو چې پیغمبر آخر زمان به راځي، نو دوی په پیغمبر آخر زمان باندې ایمان و. دوی پیغمبر آخر زمان په تمه باندې ناستو او مشرکان هغوی به هم دا خبره کوله چې که موږ ته د یهودو نصاراو په شانتې پیغمبر راغلی وی نو زموږ به د دوی نه زیات تابعدار وو د خدای پاک، او دوی چې پیغمبرانو څه کړي او کتابونو څه دا کار به موږ نه وی کړی. نو دوی په دې انتظار کې ناست د یهودو نه به دا خبرې اورېدې، او چې کله پیغمبر اسلام راغی نو یهودو م انکار وکړو او پیرنګیانو م انکار وکړو او مشرکانو م انکار وکړو، ټولو انکار وکړو. اوس دا بینه څه شی دی؟ رسول من الله، دا رسول دی د جانب د الله نه. یتلو صحفا مطهره، لولي دا پیغمبر هغه صحیفو پاکو لره فیها کتب قیمه چې په دغه صحیفو کې احکام برابر دي، قیمه قیمتي احکام دي، یعنی احکام مستقیمه دي. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب نو ډلې ډلې شوي کسان چې اهل کتاب دي الا من بعد ما جاءتهم البینه، مگر پس هغې نه چې راغلی ته ښکاره دلیل. وما امروا حکم نو شوی دوی ته الا لیعبدوا الله، مگر د دې خبرې چې عبادت وکړي دی او الله مخلصین له الدین، په داسې حالت کې چې خالص کوونکي الله لره تابعداري، حنفاء په داسې حالت کې چې یکسو او یک جهاتی د تمامو ادیانو باطلونه دین اسلام ته مایله شوي. ویقیموا الصلاة او درې مانځه لره، ویؤتوا الزکاة او ورکوي زکات لره، وذلک دین القیمه، دا د دین مستقیمه. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، یقینا کسانو چې کفر کړی دی د اهل کتابونه د یهودو نصارا او د مشرکانو نه، عبادی پور د جهنم کې همیشه وي په دې کې همیشه. اولئک هم شر البریه، دا کسان ناکار د مخلوق د الله دي. یهود نصارا او مشرکان دا د خدای په مخلوق کې ډېر ناکاره مخلوق دی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، یقینا کسانو چې ایمان راوړي عمل د نیکو کوي، اولئک هم خیر البریه، دا کسان غوره د مخلوق د الله دي. جزاؤهم بدل دوی عند ربهم، پنځ رب دوی جنات عدن، جنتونه د اوسېدلو دي، تجري من تحت الانهار، چې بهیږي به لاندې د ماڼو د بنګلو د دې نه مختلف نهرونه، خالدین فیها ابدا، اوسیږي به په دې کې همیشه همیشه. رضی الله عنهم، الله به راضي شوی د دوی نه، ورضوا عنه، دوی به راضي وي د الله نه. ذلک دا حکم لمن خشی ربه، دا چا دپاره دی چې یریږي د الله نه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. دا سورہ زلزال شروع کو. زلزال اصل کې زلزلې ته وایي چې دا ځمکه په حرکت کې راشي، دې ته وایي زلزله. نو دا لفظ رواږي سپیشلي صورت ته نوم کېښودی شو. مدني دی، د هجرت رسول الله نه وروسته نازل شوی دی. اهداف د مکی صورتونو په شانتي هم ادا کوي او د مدني هم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د خدای چې بیا اندازې مهربان زیات مهربانه دی. اذا زلزلت الارض زلزالها، کله چې حرکت وکړي ځمکه، زلزالها مناسب حرکت خپل، ځمکه زلزله شي او زلزالها په خپل زلزلې سره چې د ځمکې سره کومه زلزله لایقه ده په هغه طریقه پرې زلزله راشي.
دا به قیامت کې پې راځي واخرجت الارض واسقالها رو به براو باسي دا ځمکه خپل بوجونه دا ځمکه چې دا انسان د ځمکې د پاسه دی نو خلک وایي دا فوق الارض دی او چې کله پکې دننه کېدي نو دا انسان پر ځمکه کېدي نو دا ځمکه کې چې دننه کېدي نو دا ګویا کې د ځمکې درونوالی شو نو دا ځمکه څنګه چې پرون موږ ویلو کفاته احیاء و امواتا چې دا ځمکه پوره ده د انسانان دپاره دا مړه به یې پرې خېټه کېږدی او دا ژوندي به یې پرې شا باندې اوسي نو دقسې دلته هم ده چې دا مړي دا اسقال د ځمکې دي نو چې کله دا زلزله راشي دا ځمکه به دا مړي بار راوغورځوي او دارنګې د دې نه مراد هغه معدنیات هم دي هغه معدنیات د سرو او د سپینو او د جواهراتو قیمتي کاڼي دا به هم ځای کي او ستاسو دې کلي کې به ډېر بوتان بار راوغورځوي پوهېږئ په دې باندې اوس خو پکې نه پیدا کېږي خو بیا به ډېر راوغورځوي داسې نو حدیث کې راځي او انسان به رواني دا ولې شپلې سره دا خبره ده خلک به لا ژوندي دې ځمکې به لوی لوی ستنې د سرو او د سپینو او د جواهراتو لوی لوی ستنې به بار راغورځولي انسان به حدیث کې راځي پیغمبر خدا وایي انسان به رواني دې دپاره مې رور وجلی و دې دپاره مې مسلمان وجلی و په دې کې زما لاس کټ شوی و غلا مې کړی و وایي دا به وایي او لاړ به شي پرې بیلي او په تندر به هم نه لګوي به داسې وخي چې دا هر څه به دلته پاتې شي نو دا ځکه وایي واخرجت الارض اسقالها اور او بغورځوي ځمکه خپل بوجونه وقال الانسان ما هو انسان ما لها سو شو پر ځمکه باندې دې خپلې خزانې بار راوغورځولې یومئذ تحدث اخبارها په دغه ورځ باندې بیان بکي دا ځمکه خپل خبرونه دا ځمکه به ګویا شي د دې وجې نه حدیث کې راځي چې د ځمکې نه ویریږئ د ځمکې د ګواهۍ نه ویریږئ ځکه ته چې سم کې په دې ځمکې کې او دا ځمکه به در باندې بیان کوي د الله دربار کې رسول الله وایي د ځمکې نه ویریږئ پوهېږئ پرې که نه درا باندې غلا کړې وه په دې وخت کې درا باندې زنا کړې وه درا باندې مسلمان برناکه وجلی و او دا به ولې دا ځمکه ګویا شي بأن ربک اوحی لها دا په سبب د دې چې ستا پروردګار اوحی لها مانا ګویا کړي به دې لره وحی به کړي دې ته الهام به ورته کړي ځمکې بیان کا یومئذ یستر الناس اشتاتا په دې ورځ باندې واپس کېږي به خلک ډلې ډلې خلک به دې قبرونه را واپس کېږي او محشر ته به ځي ډلې ډلې لیروا اعمالهم دې دپاره چې وویني بدلې د خپلو عملونو فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره چا چې کړی عمل مثقال اندازې ته وایي په اندازه د ذرې باندې خیرا د نیکۍ یره وبه ویني خپل عمل لره د خپل عمل بدله به ویني ذره اصل کې دې ته وایي چې پر ځمکه داسې لاس کېږي داسې او دا لاس روچت کې ستا په لاس پورې کوم خس خشاکون خلي دا ذرات یا بله ترجمه ما تاسو ته کړې وه چې په دې ژمي کې په دې پخوا به خلکو په دې کوټو کې سوری کړی نور به راوخوت نو پکې دننه لګېده نو په هغه دننه هغه سوري کې چې به کم نور را دننه شو دې کوټه کې کې به بستري تاوېدل اکه ذره ده که په دومره اندازه د سړي دغه عملي دا به د دې بدل به مومي ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره او چا چې وکړو عمل په اندازه د یو ذرې باندې د ناکارۍ او د بدۍ یره وبه ویني سزا د هغې نبي علیه الصلاة وسلام نه چا دا تپوس وکړه د خرو کورنو په باره کې چې کورني خره څنګه دي نبي علیه السلام ویل ما ته خو په دې کې داسې نس لا نه دی راغلی خو هسې ویم چې په من یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره بیا وروسته حکم راغی دا بیا حرام شو د خیبر په غزا کې بسم الله الرحمن الرحیم
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة عادیات شروع کرو. عادیات جمع عادیتون دا د مجاهدینو او د غازیانو هغه استوایی چې منډي وهي او د غازیانو او د مجاهدینو په اسمان یا الله قسم خوري په اسونو باندې قسم خوري زکه چې دا ډېر د کار سونه دي دا هغه سونه دي چې اسلام ته ترقی او غلبه دنیا کې ورکړي دا هغه سونه دي چې مسلمانانو ته حریت ورکړي او د غلامۍ زنجیرونه به رغاړي نوځي او دا هغه سونه دي چې دا به مسلمانانو ته اسلامی نظام ورکړي دا الله قانون به وته ورکړي دا ډېر قابل قدر دي. پیغمبر خدا حدیث کې وایي چې الخير معقود فی نواسیه الخير خیر غوټه شوی دی د اسونو په تندو کې زه اوس وایم خیر غوټه شوی د ټرینکونو پرې توپو او د توپو پرې ګولو کې او د وایي او د بمبار جازونو پرې څوک پورې نښتی دی او څوک به دا استعمال کي چې د کشمیر مظلوم مسلمانان د مشرک هندونه خلاص کي هغې سره خو موږ یارانې کوو دوستانې ورسره موږ کوو ځکه وایي نو ودو العادیات ضبحا قسم می دی پاسونو د مجاهدینو والعادیات قسم می دی پاسونو منډو وهونکو باندې ذبحا چاگی مانا یذبحن ذبحا چې حب حب کوي کله چې تیز رفتارۍ سلاړ شي او ویدرې او دا ساده شي وباسي په زور باندې دغې ته ذبح وایي په عرب کې په عربۍ کې فالموریات قدحا پس د هغې نه قسم مې دي په هغه آسونو باندې چې اور وباسي قدحا په وهلو د خپې سره چې کله تیز شي او پرې کانډجې نه ځمکه کې ځي شاته ورپسې بسرې کېږي بسرې فالمغیرات صبحا پس د هغې نه قسم مې دي په هغه آسونو باندې چې لوټ اچوي صبحا په وخت سبا کې په دشمن باندې د سار په ټیم کې په دشمن او کافر قوم باندې ورهله کی فاثرن به نقا پورته کی دا سنا به پری دشمن باندې او یا پری سحر باندې نقعن گرد و غبار لرا په دې سحر باندې اس گردونه اوچت کی جا منډي وای په کوپارو پسې په وسط به جمعا په دن نشي په دې گرد باندې جمعا جماعت د کوپارو میانس تر خپل گردونه ورسي ان الانسان لربه لکنود یقینا انسان لربه د خپل رب د پاره لکنود انتهایی ناشکر دی د لکنود یو معنا دا ده چې د انتهایی ناشکر دی وانه علی ذلک لشهید او یقینا دا وانه یقینا دا انسان دی په دې باندې گواه وانه یقینا دا انسان لحب الخير لشدید دی په مینه د مال کې ډېر سخت مال دونه خوښ دی که نه چې ته غواړې جوړ دا تندی ترویږي د غریب نو ما ورته تاسو ویل موږ مدرسو چانده کوو نو ښه ملګری وایي یعنې داسې ملګری وایي چې ماله ګډه ملالۍ ګډ چې زه کله ورشم په مېلمستیا خو چاندې له چې ورشم او زکات دې غواړم نو یاره دا تندی به ترې وکړو چې کوم سپین ګیری نو چې هغه هلک یې هم زمونږ شاګرد دي نو هغه پلار مونږ نه ورځو مونږ چې پلار یې پاس ځکه چې سړی څونه سپین ګیری کېږي نو دی پرې ما ډېر مینېږي پیغمبر خدا وایي یشب بني آدم و یشب فیه خصلتان انسان بوډا کېږي او دوه خصلتونه پکې ځوانېږي الحرص و طول العمل یو انسان چې څونه سپین ګیری کېږي دی حارس کېږي ډېر او چې څونه بوډا کېږي نو طول العمل د نورم عمر ډېرېږي دی وایي ځله دته ځان ماشوم ښکاري وړوکی
خو به ډېر زبردست سپینګیری وي چې دی ګیرې سپینه شي او مرګ ورته یاد شي ځکه چې د ګیرې او سر کې سپینو لګېدلو دا د مرګ زیری دی نو دی وایي فلا یعلمو اذا بعثر ما فی القبور ول دا انسان نه پوهېږي اذا بعثر کله چې راوسپړدی شي ما فی القبور هغه چې په قبرونو کې دي اصل کې بعثره په معنا د الټه کول باندې چې راوسپړدی شي را الټه کړی شي ولې دی نه پوهېږي په هغې چې راپورته به کړی شي هغه مړي چې په قبرونو کې دي وحصل ما فی صدور او حاصل بکړی شي ما هغه رازونه چې په سینو کې دي ان ربهم بهم یومئذ لخبیر یقینا رب د دوی با په دوی باندې په دې ورځ باندې خامخا خبردار دی په دې ورځ هم خبردار دی او مخکې هم خبردار دی وروسته هم خبردار دی بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم سورة قارعة شروع قارعة اصل کې هغه حالت ټنګوري ځوي دایني دا حالت ټنګون کې ته قارعه وي دا د قرع نه دی قرع ټنګولو ته وایي او دا د قیامت په نومونو کې یو نوم دی چې دا به د خلکو دا اړونه وټکوي او د خلکو دا خیالات به وټکوي دا نوم شو او مکی دی د هجرت رسول الله نه مخکې دی او نمایانه موضوع په دې کې اثبات د آخرت دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې بے اندازې مهربان زیات مهربان دی القارعة ما القارعة حالت ټنګونه کې چې دی القارعة حالت ټنګون کې مل قارعة ته څه پوهېږي مل قارعة حالت ټنګون کې څه دی وما ادراک ما القارعة تا ته ویما ما ادراک څه پوه کړی تله چې هغه حالت ټنګونکی سره دا ترجمه ده یوم هغه ورځ دا یکون الناس کالفراش المبثوث چې شي به خلک په دې ورځ باندې په شان د پتنګانو خورو ورو باندې فراش مبثوث په شان د هغې رمخکش په شان د هغې پتنګانو خورو ورو باندې یا په شان د هغې بچو د ملخانو خورو ورو باندې دا وایي چې دا ملخان واړه واړه پخوا به په دې فصلونو باندې ملخان راتله نو سږ کال خو هغه د ملخانو کار باران کړی که نه په غنمو باندې د ملخانو پخوا ملخانو غنم خوړل که نه سږ کال باران کار وله وکړو نو خبره مې په دې کې کوله چې دا ملخان چې کله به را دغه شو نو داسې دا چې کله دا شینکې که نه او دا زمونږ راواړه چې مرغۍ بچي راوړي دوی وله بیا رانیسي په دې وخت کې ډېر زیات نو ته چې داسې راشي شینکي ته نو دا ملخان پاسې نو څه داسې دانګې او څه داسې دانګې او څه داسې دانګې داسې قیامت کې چې دا خلک راپورته شي نو داسې به حیران وي څوک به داسې منډې وي څوک به داسې منډې وي څوک به داسې منډې وي او په شان د هغه پتنګانو خورو ورو باندې دغه چې دا پتنګان راځي دی رڼا له نو څه داسې منډې وي او څه داسې منډې وي او څه داسې منډې وي فاما من ثقلت موازینه پس هر هغه څوک چې درنې شي تلې د نیکۍ د هغه چې تولې کېږي نو تلې هغه د نیکۍ تلې درن شي فهو فی عیشة راضیه نو ای به دی په هغه ژوند خوشحاله کې واما من خفت موازینه ور هغه څوک چې سپکې شي تلې د نیکۍ د ده فامه هاویه نو مور د ده هاویه ده هاویه څه ته وایي وما ادراک ما هي څه شي پوه کړی تاله چې هاویه څه ده نار حامیه هاویه نوم دی دغه اور ګرم اور ته به ځي بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم سورة تکاثر شروع کو تکاثر باب تفاعل د یو بل نه شی نه ډیرول خبره به کوم چې کله ترجمه کوو
دا راواګسته شو او بطور نوم دی صورت تکې خودې شو. مکی دی د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نا مخکې نازل شوی دی او موضوع یې په شان د مکی صورتونو دا ځکه چې د آخرت او د قبر مسلې پکې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې به اندازې مهربان زیات مهربان دی. الهاکم غافل کړي دي تاسو لرا. الهاکم معنا سره غافل کړي دي تاسو لرا. التکاثر د یو بل نه ډېرولو لرا. یو وایي چې دا یو بل سره په ضدي، یو وایي چې ما روپۍ ډېرې کړې، بل وایي چې ما روپۍ ډېرې کړې. څوک په دې باندې چې ما خلک ډېر کړې، بل وایي چې ما خلک ډېر کړې. څوک وایي چې ما کوټې ډېرې کړې، بل وایي چې ما کوټې. څوک وایي چې ما ډېر پټي پیدا کړې، بل وایي چې ما ډېر پټي پیدا کړې. تکاثر دې ته وایي د یو بل نه ډېرول. او دا د یو بل نه ډېرول دونه حده پورې دا خلک پکې لاړ مخکې چې حتی زرتم المقابر، حتی چې ملاقات کو تاسو د قبرونو سره یا د مرګ پورې په دغه ګندګۍ او ناکارۍ کې پراته وي. او بله ترجمه دا ده چې دا تاسو ډېرول کول چې یو د بل نه پټي ډېرول، یو د بل نه دوکانونه، یو د بل نه روپۍ ډېرولې، حتی چې دې ته خبر راغلی چې راځئ لکه خپل قبرونه شمارو چې قبرونه د چا ډېر دي، نو په کثرت د قبرونو باندې تاسو افتخار په یو بل باندې شروع وکړو. حتی زرتم المقابر، حتی چې ملاقات هم د قبرونو سره وکړو. وایي که نو ته خبر شي چې په قبر دې ښځې ولګي او د دې دنیا مزې به تا ته به دې مزې ولګي. کله داسې نه وه پکارو. دنیا کې مقابلې نه وي پکار، دین کې مقابله پکار وه. ګورئ په دین کې مقابله عبادت دی او په دنیا کې مقابلې کول ګناه ده. کله داسې نه وه پکار. سوف تعلمون، زر دا چې تاسو به پوه شئ. ثم کله بیا درته وایم داسې نه ده پکارو. سوف تعلمون، زر دا چې تاسو به پوه شئ. دا تکرار دې لپاره کوي اذا تکرر په ذهن. کله داسې نه وه پکار. لو تعلمون علم الیقین، که پوه شئ تاسو په علم یقیني باندې. علم یقیني هغې ته وایي چې شکونه پکې ختم شي. شکونه کم علم کې نه چې شکونه لرې کړي دې ته به یقین وایي. دې وجې نه د الله علم ته یقین نه وایي، ځکه د الله په علم کې شک نه راځي، شک زما او ستا راځي. لترون الجحیم، نو وبوینئ تاسو جهنم لرا. ثم لترونها، بیا به وینئ دې لرا عین الیقین، په عین یقیني سره. یعنی معنا دا ده چې تاسو به وینئ جهنم، نو خیال کې به راکېناسته چې داسې خیالي خبره به وي چې د جهنم بدۍ به خلک بیان کړي، نو ګویا کې ته به یې تا ولیده. نو دغه خیال د رپکولو دپاره دوباره قرآن وایي ثم لترونها، بیا به ووینئ دې جحیم لرا عین الیقین، په عین یقیني سره. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بیا به خامخا تپوس شي تاسو نه اے مسلمانانو، اے انسانانو، په دې ورځ باندې د نعمتونو باره کې. یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور نه راووته، عمر هم راووته، د مدینې دې کوڅو ته دواړه په دې کې نبي علیه السلام راووته. نبي علیه السلام ویل ملګرو څنګه راوتیئ؟ د الله پیغمبره کور کې څه نو خدای وږي وویل، وږي شوي. دا اسلامي حکومت دی، باچا دی ښه، او دغه بادشاه او خلیفه دی، دا وزیران دي دواړه. سوچ پې وکئ. ما ورته هم ځان له باچا ساده وي، یا ټوله دنیا ټوله کې ټوله په جیب کې واچوي دی ونیمولی شي. 1500 اربه څه شی دی چې 1500 اربه به سړی نه خړپ وایي، د هر څه به دله خړپ وایي داسې پر ټول نور به هم تاسو بیا به زما ستا سرونه به هم ګاڼه شي د امریکې سره. خو لږ صبر وکړئ تاسو. خبره مې دا کوله تاسو ته چې دا اکابرین دي، د اسلام مشران دي، اسلامي حکومت یو لاک اشرفین پیغمبر په یو ورځ باندې تقسیموي.
خو خپل دا حالت دی درې وانه هغه ویل قسم دې زما خبرې دې تاسو راستلې راځي چې کرو یو انصاری مرګري کې ولاړ لاړل دی انصاری مرګري کرا بیبي ولاړه وا پلانې څه شو اخو موږ له خوږی وبر راوړي راځي چې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې ناس دغه د انصاری راغی خوږی وبو منګې راړه کړې ده چې سیولې دل اکابرین ناس دي جناب رسول الله دی او جناب ابوبکر صدیق دی او جناب عمر دی دا اسلام کې درې وړاندې سر خلق دی وای زماري په خدای قسم چې میلمنو پر لحاظ رانه په دنیا کې نن هیڅ غوره نشي چې زر میلمنو پر لحاظ سونه غوره انسان او ګنګو چې راوري به چې پای کې درملي کجورم وي او پخیم وي او نیم پختم پکې وي او راوړو پیغمبر خاص صلی الله عمر ګرو ته مکه جدا خوري دې ته علاله وي په عربی کې مرګري ملمو په دې باندې دا کې لکه څو چې ملمر راشي زره پلی ملي رو باسي د چې د پخولو نه مخکې ډوړې د پخولو نه مخکې دې ته علاله وي په عربی نو هغه جدا خوري او دا چاړه راواګیستا نبی علیہ السلام وای مرګریا د لنګي رضان ساته دا ورته نه وای چې چيلې مالا لوا ولنګ مالا لوا وای د لنګي رضان ساته ګوره چيلې حلال کو یا چيلې او ګډ حلال کو پوخي کو کجوري وخړی او هغه ورسو خړا او هغه یخي وبي اوس کړي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق او عمر توای اے ابو بکر او عمر د دې بم درنه قیامت کې تپوس کیږي د دې کې د نعمتونو تپوس ورلګيږي لتسالن يومئذ عن النعيم مفسرین دا خبره پر آیات باندې لیکلې نو دا مونږ او تاسو را کوم بي سيار نعمتونه خرو تاسو خیال لې خلاصه دا چې دومره کتر ډوډۍ نه د ما د لاس ته وګوري پیغمبر خوا ده سي وای دومره کتر ډوډۍ د دې حساب نشته او دومره جامې چې عورت په پټي کې د دې حساب نشته او دومره کور چې په زور پکې ورنو یا تدخل فيه چې په زور پکې ورنو د دې حساب نشته او بای د دینه اخواته به حساب کتاب کیږي درې جامې جوړې دا بس انسان د پاره پکار دي یو د همیشه غسل د پاره یو د میلمنو د پاره یو د سفر د پاره کا د جمعې د ورځې د پاره کا د اخترون د پاره کا د دې نه زیات جامو به تاسو سره حساب کی خو زم چې زنانه بر په حساب کتاب کې څه چل کې یا الله د دوی خو صندوقان ډک کړي او بیا دې ډک کړي چې سروګ او سناروګي ما په خوا په دې نن تقریبا وایا 40 کال مخ کې ما ترجمه کوله د دورې تفسیر په دیر کې نو دا ډېر نوې مالداري راغلي و دا دیور والا ډېر مالدار شو نو دا کپڑے نو دا سی جامې مانه به زنانه ته پوس کو چې ما سره دومره کپڑې دي د دې زکات څه چالو کوم نو ما چې دا دریو نه علاوه چر څه نه دي او ګنډلې نه دي دا ټول حساب بکې دی به زکات ورکړي اند زرګونو روپو جامې به وي اوس خو یو جوړه خلک په شل زرالي اوبه چرته په 300 روپۍ زبردست جوړه کېدله او په سل شپږ شلې باندې به عامې جوړې کېدلې هغه وخت خبره ورته کومه اوس زنانو ته راویم چې دا دومره غني جامې دا دومره غني اسراف دی باندې الله تعالی تاسو نیسي او دا بعضې رواجونه مه کوئ لکه دا اوس سړي به تړلي او ټوله مرۍ به هم پټوي او د ښځې به چې کوم دی نو العیاذ بالله دا نیمه نیمه سینه به یې ورسره ښکاري دا یو مؤمنې ښځې لپاره دا جامې نه دي پکار او که خامخا یې کوئ په کور کې اغوندئ او که لکه لوپټه ځانه تاووئ نو خیر دی که خپل خاوند ته ښکاره کوئ نو خیر دی خپل محرم ته ښکاره کوئ نو خیر دی او دا چې دا میټریکولیټ ښځو په شان دی او دا اډمیکالي د تعلیم مګر زده زنانه د هغې په شان دا لکه کله چې کوم دی د وریځو نه ویښته ایستله دا هم ناروا ده پیغمبر خدا په لعنت ویلی دی په هغه ښځو باندې چې هغې ویښته وباسي او دا بعضو پکې لکه د پیشو د نوکو په شانتې چې کوم دی نو نوکې ځان له سازي کړي په دې باندې به دا نورې جینکۍ به شو کوي که څه به کوي په دې باندې نو دا نوکان هم داسې مه پرېږدئ نوکان اخیستل دا د پیغمبر خدا سنت دي دا سنت طریقه ده او دا به زر علی چې خیرې پکې نه جمع کېږي ډاکټران هم تپوس کوي
په دې کې چې خیره جمع کېږي او اتباع نه تپوس کوي د دې نه بیماری سازيږي نو دا کار مه کوئ نور ورته بل وخت چرته وایم ان شاء الله کله چې ختم بخاری کوو بیا پکې نورې مسلې وکړو کاغه میر کا باندې کوي زما خیال خو به کوو خیر او دا پابندۍ محمد ایسه خدای ختم کړي نو معنا ما خبره دی کې کوله چې د دې نعمتونو بارکه به تپوس کیږي نو ما د یوې کترې ډوړی تپوس باندې کیږي د یوې جوړې جامې تپوس باندې کیږي د وړو کې غوندې کور تپوس باندې کیږي او نور ټولو به حساب کتاب ورکوي یاره بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورہ عصر شروع کو دا عصر زمانے توائی وقت مازیگر توائی منز مازیگر توائی پدے بانے اللہ قسم خوری دا رواگستے شو دا نوم شدی سورت تا سورہ عصر اول